څوک چې پنځلسم د شعبان باندې د سورة بقرې دا دو آیاتونه تلاوت کی، الله پاک د انسان ته د امن ذمہ داری ورکوي. الله پاک به د انسان حفاظت کوي. دغه رنګ د انسان د مال د حال حفاظت به کوي. کو د انسان پټي وي، دغه رنګ دکانونه وي، کو سم وي، الله پاک ته ذمہ داری دا ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزه اهلی. الله پاک مو خوشاله، آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د امن حواله سره ده، دا د حفاظت حواله سره ده. موږ به څنګه د خپل ځان حفاظت کوو، دغه رنګ څنګه به د خپل مال حفاظت کوو، دغه رنګ څنګه به د خپل جان حفاظت کوو. دغه رنګ د یو سړي دکان دی او دا د دکان به څنګه حفاظت کوي. یو سړي یو ځای کې پیسې هېري، د هغې به څنګه دا حفاظت کولی شي. نو فرمایي چې کم سړی د سورة بقرې دا دو آیتونه دا تلاوت کوي، الله پاک به د انسان د مال، الله پاک به د انسان د جان، دغه رنګه څومره پټي وي، څومره دکانونه وي، د ټولو د حفاظت ذمہ داری د الله پاک کوي. یاد ساتئ چې د کتاب نوم دی هر ماه کې شرعي احکام، لیکلی د شیخ الحدیث مفتی محمد الیاس زکریا صاحب د کراچۍ دی او پیج نمبر 177 نمبر پیج ده. نو په دې کې وایي چې کوم سړی د سورة بقرې د آیتونه وایي، الله پاک د انسان ته د امن ذمہ داری ورکوي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله 15 د شعبان وي، نو په دغه شپه باندې موږ به 3 پیرې درود شریف وایو او دغه رنګې 21 پیرې به آمن الرسول نواله تر کافرین پورې د سورة بقرې چې کوم آخري دو آیتونه دي دا به 21 پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو. بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو چې څه قسم له حاجت وي ستاسو، دا ټول حاجتونه الله پاک ته پیش کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به قبلوي. خو لیکن مین خصوصیت پکې دا دی چې د امن حوالې سره کو د الله پاک نه سوال کې، بالکل الله پاک به ستاسو سوال مني. نن سبا ناشنا غوندې کار دا دی چې یو سړی ماشوم سکول ته نشي لېږلی، په خپله د کور نمبر ته نشي وتلی، که بار وځي نو واپس بیا روغ نه راځي. نو د امن حوالې سره ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.